و اوحی الی نوح او وحی وکړه شو حضرت نوح ته انه چې یقینا شاندا دی لن یؤمن هیڅ چری به ایمان را نوړي من قومک ستا د قوم نه الا مگر من هغه قد آمنا چې خامخا ایمان راوړی دی یعنی نور ایمان نه راوړي فلا تبتئس نو ته مغم جن کېږه مه خفه کېږه بما کانو په هغه څه باندې یفعلون چې دی کوي وصنع الفلک او جوړوه کښتۍ بآیوننا زموږ په نګرانۍ کې زموږ په سترګو یعنې زموږ په نګرانۍ ووحینا او په وحي زمونږه ولا تخاطبني او خبرې مه کوه زما سره سفارش مه کوه فی الذین په باره د هغه کسانو کې ظلمو چې ظلم یې کړی دی انهم یقینا دی چې دي مغرقون ډوب کړی شوي دي ویصنع الفلک او جوړوله حضرت نوح کښتۍ وکلما او هر کله مره چې تیره به شو علی په هغه باندې ملئون هر کله به چې تېرېدل علی په هغه باندې ملئون هغه مشران من قومه د قوم د دنه سخروا منه نو ټوقې به کولې په ده پسې قال او به فرمایل نوح علیه صلات وسلام ان تسخروا که چېرته تاسو ټوقې کوئ منا په موږ پسې فانا نسخرو پس یقینا موږ به ټوقې وکړو منکم په تاسو پسې کما تسخرونه لکه څنګه چې تاسو ټوقې کوئ په موږ پسې فسوف تعلمون پس زر دی چې پوهه بشي تاسو من چې څوک دی یاتي چې را بشي په هغه باندې عذاب همداسې عذاب یخزي چې رسوا به کړي هغه لره ویحل نازل بشي علی په هغه باندې عذاب مقیم عذاب همیشه حتی تر دې پورې اذا جاء کله چې راله امرنا حکم د عذاب زمونږه وفار او جوش وهلو التنور تنور قلنا نو ویلې منګه احمل فيها سوارکته په دې کې من کل د هر قسم نه زوجین جوړه اثنین یعنی دوا و اهلک او اهل خپل دی الا مگر من هغه څوک سبقه چې مخکې شوی د علیه په هغه باندې القول وینا د عذاب ومن او هغه څوک آمنه چې ایمان راوړی دی وما آمن او ایمان نو راوړی ما هو د دې نوح علیه صلات وسلام سره الا قلیل مگر لږو وقال او فرمایل الله تعالی ارکبو سوار شي فیها په دې کې بسم الله په نوم د الله تعالی باندې مجریها تلل د دې دي و مرساها ودرېدل د دې دي ان ربي یقینا رب زما لغفور رحیم خامخا بخونکی مهربانه دی وقال په آیات په اول سر کې چې دی نو د دې قایل او ویونکی هغه حضرت نوح دی وهي تجري بهم او دا کشتۍ تجري چلیدله بهم په دې باندې یعنی روانه وه بهم دی بوتللې بهم دی لره فی موجن په چپو کې وهي او دې کشتۍ تجري بوتلل بهم دی فی موجن په چپو کې کل جبال په شانته د غرونو د چپو په منځ کې دی روان کړي او چپې دومره غټې وې لکه غرونه وناده او آواز وکړو نوح علیه صلات وسلام ابنه خپل زوی ته وکانه او دا زوی فی مازرین په یو کناره باندې په یو طرف باندې د دنه سی ویل یا بنیه ای زما بچیا ارکب سور شمانه زموږ سره ولا تکن او مکیږه مال کافرین د کافرانو سره قال ویل دی زوی سآوي زرده چې زه به پناه واخلم الی جبل غرته یعصموني چې بشبکي ما لره من الماء د اوبو نه قالو فرمایل حضرت نوح لا عاصم اليوم نشته دی بچ کوونکی نن ورځې من امر الله د عذاب د الله تعالی نه الا مگر من هغه څوک رحمه چې رحم کوي وحال بینهم الموج وحال او حایله شوه په منځ کې راله بینهما په منځ د دواړو کې الموج چپه فکان نشو دا زوی من المغرقین د ډوب کړی شونه وقیل ویل شو یا ارض ازمکی ابلعی ماکی تیرے کا ابلعی تیرے کا ماکی او بخپلی ویا سما ویا اسمانا اقنعی بندی کا او بخپلی وغیز الماء و چکل شوی الماء وقضی او پیسله وکړه شولا الامر د کار واستوت او ودرېدله دا کشتۍ علی الجودي په جودي غره باندې وقیل ویل شو بعدن هلاکت دی للقوم الظالمین د پاره دا قوم چې هغوی ظلم کوونکي دي ونادى آواز نوح علیه الصلاة والسلام ربه خپل رب ته فقال پس ویل ربي رب زما ان ابني یقینا زوی زما من اهلی زما د اهل نه دی وان وعدك او یقینا وعده ستا الحق حق دا وانت او ته احکم الحاکمین ډیر ښه فیصله کوونکی په فیصله کوونکو کې قال فرمایل الله تعالی یا نوح ای نوح انه یقینا دا زوی لیس نو من اهلک د اهل ستانه انه یقینا دا عمل د داسې عمل والو غیر صالحین چې هغه نیک نو فلا تسألني نو ته پوښتنه مه کوه زمانه ما د هغه څه په باره کې لیس لک به چې نشته دی ستا دپاره په هغې باندې علم څه پویه انی یقینا زه اعظک منع کوم تا لره ان د دې خبرې نه تکونه چې شي ته من الجاهلین د ناپوهانو نه قال فرمایل نوح علیه الصلاة والسلام ربي رب زما انی یقینا زه چې ما اعوذ نو پناه غواړم بک ستا ان د دې خبرې نه اسألک چې زه سوال وکم ستانه ما د هغه څه لیسرې چې نه زما دپاره
به پاغي باندې علم سپویا و الا تغفر لي او کچرته ته بخنه ونه کې ما تا او ترحمني او رحم نکړي په ما باندې اكم من الخاسرين نخامخه اكم نشم بزه من الخاسرين تاوانیانو نه قیل ویل شو یا نوح اے نوح اهبط کوز شا بسلام په سلامتیا سره منا زمونږ طرفنا وبرکات او په برکتونو سره زمونږ د طرفنا علیک پتا باندې وعلى او په هغه امتونو باندې په قومونو باندې ممن دغه چانه ما که چې ستا سره دي و او په هغه امتونو باندې نو سنمتعهم زر د چې نفع به ورکو موږ هغو ته ثم او نور امتونه سنمتعهم زر د چې فایده به ورکو موږ هغو ته دا ځان له کلام دی علی ممن معک هغه جدا خبره و او نور امتونه سنمتعهم زر د چې فایده به ورکو موږ هغو ته څکه به ورکو هغو ته ثم یمسهم بیا به ورسیږي هغو ته منا زموږ د طرف نه عذاب علیم عذاب دردناک تلک دغه من انباء الغیب د خبرونو د غیب نو نوحیها الیکا وحی کو موږ د دې تا ته ما كنت نوی پیغمبر ته تعلمها چې پویدلې ته په دې باندې انت ته ولا قومك او قوم ستا من قبل هذا مخکې د دینه فاصبر نو صبر کوه ته ان العاقبه یقینا ښه انجام للمتقین د پاره د پرهیزګارانو دی و الى عاد او لګلو منګه عادیانو ته خاهم رور د دی هود علیه الصلاۃ والسلام قال او فرمایله یا قوم ای زما قومه اعبدوا الله بندگی کوي تاسو د الله تعالی مالکم نشته تاسو لپاره من الهین څوک مددگار څوک معبود غیره علاوه دا غنا ان انتم نیوی تاسو الا مفترون مگر د ځان نه دروغ جوړونکي یا قوم ای زما قومه لا اسألکم زه نه غواړم ستاسو نه علیه په دې وعظ او تبلیغ باندې اجرن مزدوری ان اجریه نه دی اجر زما الا مگر علی الذی فغزاد باندې فطرنی چې پیدا کړی ما افلا تعقلون تاسو د عقل نه کار نه اخلي ویا قوم ای زما قوم استغفروا بخنه غواړی تاسو ربکم د خپل رب نه ثم توبو بیا توبه وباسئ الیه هغه ته یرسل السماء نو راوبلیږي په تاسو باندې یرسل السماء نو راوبلیږي باران علیکم په تاسو باندې مدرارن شیبې ویزیدکم او زیات به کی تاسو لره قوتا طاقت الی قوتکم سره د طاقت تاسو ولا تتولوا او ماوړي تاسو مجرمین جرم کوونکی قالو ویل یهود ایهودا ما جئتنا تارا تلنی کړي منګه تابعینه په یو واضح دلیل سره وما نحن او نه منګه بتاریکی الہتنا پر خستون کې د معبودان خپلو عن قولک د وجد ویناستانه وما نحن او نه منګه لک استاد پارا بمؤمنین ایمان راوړونکي ان نقول منګه نوایو الا مگر اعتراکا دا چې رسیدلی دي تا ته بعضو الہتنا زمنګه ځنې معبودان بسوین په بدی سره لیونتوب تا ته رسول قالو فرمایل حضرت هود انی یقینا ز اشهد الله گوا کوم الله تعالی لرا واشهد او گواش تاسو انی چې یقینا ز بریون بیزار ما مما دا سنه تشریکون چې تاسو یې صداران جوړوي من دونه د علاوه د الله تعالی نه فکیدونی پس تاسو چل جوړ کئ ماته جميعا ټول ثم لا تنذرون بیا مهلت مرا کوي ماته انی یقینا ز چې ما توکلت ځان سپارم علی الله په الله تعالی باندې ربي چې رب زما دی او ربکم او رب تاسو دی ما من دابتن نشته د هیڅ زنده سر الا مگر هو د الله تعالی اخذ نیون کې د بناسیتها تندی دا غیلرا ان ربي یقینا رب زما علی صراط مستقیم پلار نه غبان دی فإن تولوا پس کچرته مخ واړو تاسو فقد ابلغتکم پس خامخا رسول کړی دی ما تاسو ته ما د هغه څه فقد ابلغتکم پس خامخا ما رسول دی تاسو ته ما هغه څه ارسلت به چې را لېږلی شوی مزه په هغې سره الیکم تاسو ته ویستخلف ربي او رابولی رب زما قوما یو قوم غیرکم علاوه ستاسو نه ولا تضرونه او ضرر به ونه رسولی شي تاسو دی الله تعالی ته شیئا څه شی ان ربي یقینا رب زما علی کل شیء حفیظ په هر یو شي باندې نگران دی ولما جاء او هر کله چې رالی امرنا حکم د عذاب زمونږه نجینا نو بچ کو منګه هود والذین واغ کسان آمنو چې ایمان راوړی او معه دغه سره برحمت منا په خپل رحمت سره ونجیناهم او بچ کړه منګه دی لره من عذاب غلیظ دغه عذاب سخت نه وتلک عاد او دغه عادیانو جحدو چې انکار وکړو به آیات ربهم د آیاتونو در خپلنا وعصوا رسله او نافرمانی وکړه پیغمبرانو دغه نه واتبعوا تابعداري وکړه امر کل جبار د خبرې د هر سرکشه عنید زدی
د حکم امر کل جبار د حکم د هر سرکش عنید زدی و اتبعوا اور پسې کړه شو په دې پسې فی هذه الدنیا په دې دنیا کې لعنتن لعنت و یوم القیامت او پورز د قیامت به هم په دې باندې لعنتی الا خبردار ان عادا یقینا عادیانو کفروا کو ربهم په خپل رب باندې الا خبردار بعدن هلاکت دی لعادن د عادیانو د پاره قوم هودین چې قوم دی دا او لګلو منګه سمودیانو ته خاهم رور داغو صالحا صالح علیه الصلاۃ والسلام قال نو فرمایله یا قوم ازما قوم اعبد الله عبادت وکي تاسو د الله تعالی مالکم نشت تاسو د پاره من اله څوک حاجت روا غیره علاوه داغنا هو انشأکم دی الله تعالی پیدا کړی وي تاسو من الارض د زمکنا واستعمرکم او آباد کړی وي تاسو فیا پر زمکه کې فاستغفروه نو تاسو بخنه وغواړئ داغنا ثم توبوا بیا راوګرځئ تاسو الیه دی الله تعالی ته ان ربی یقینا رب زما قریب نزدې دی مجیب قبلون کې د دعاګانو دی قالوا ویل یا صالح ای صالح قد كنت فينا خامخاوی ته په منګه کې مرجون زید امید قبل هذا مخکې د دینه اتنهانا آیا منه کې ته منګه ان د دې خبرې نه نعبد چې بندګي وکړو منګه ما د هغه څه یعبدو چې بندګي به کوله آباؤنا زمونږ مشرانو و اننا او یقینا منګه لفي شک خامخا په شک یو مما دا غڅنه تدعونا چې ته منګ له دعوت راکې الیه هغه طرف ته مریبن په ډیر شک کې قال او فرمایل حضرت صالح یا قومي ای زما قومه ارایتم خبر را کوي تاسو ماته ان کنتو کچرته مزالا بینه په واضح دلیل باندې من ربي د طرفه د رب زمانہ و آتانی او را کړی ماته منه د خپل طرف نه رحمت فمن ينصرني نو څوک دی چې مدد به وکړي زما من الله دا عذاب د الله تعالی نه ان عصیته کچرته زه نافرمانی وکم داغه فما تزيدونني نو نه زیاتوي تاسو مالره غیر تقصیر علاوه د تاوان نه و یا قوم او زما قوم هذه داد ناقه الله اخذ الله تعالی لکم تاسو د پاره آیه نخا فذروها نو پرېګ دی تاسو د لرا تاکل چې خوراکو کې فی ارض الله پس مکه د الله تعالی کې ولا تمسوها او تاسو مرسېږي دی ته بسوء پس تکلیف سره فیاخذکم پس وبنی سی تاسو لرا عذاب قریب عذاب نږدې فعقروها پس دیو مړکړه داوخه عقره په معنا د مرګ باندې مرضی په معنا د زخمی کېدو باندې مرضی دلته په معنا د مرګ باندې ده لکه حدیث کې چې راځي چې من عقر جواده و احرق دمه فعقروها او سوره قمر کې به راشي فتعاطى فعقر تور رواخست فتناول السيف بيده وقتلها فعقروها نو دی مړکړه دا اوخه فقال پس فرمایل حضرت صالح تمتعوا څک واخلی تاسو فی دارکم په کورونو خپلو کې 3 ایام درې ورځې ذالک دا وعده دا غیر مکذوب نه د دروغ جن کړی شوی فلما پس هر کله جاء چرال امرنا حکم د عذاب زمنګا نجینا نو بچ کړو منګه صالح علیه السلام والذین او هغه کسانو لرا امنو چې ایمان راوړو ماهو د دې صالح علیه السلام سره برحمت منا په خپل رحمت باندې ومن خزي يومئذ او د رسوایی د دغه ورځې ان ربک یقینا ربستا هو القوي ام دغه طاقت والا العزیز زورور واخذ الذين او راونی والهغه کسانو لرا ظلمو چې ظلم کړو الصيحه تیز چغراله او دغه خلک راونی ول فاصبحوا نشو غی فی دارهم وکورونو خپلو کې جاثمین پړمخې پراته کألم یغنو فیها دی فانو کألم یغنو فیها فناشو کألم گویا کې دی لم یغنو وخت نه دی تیر کړی فیها په دې کورونو کې یعنی د مخکې نه لکه چې سره پکې اوسېدلی نه دي الا خبردار ان ثمودا یقینا ثمودیان کفرو کفر کړو ربهم په خپل رب باندې الا خبردار بعدن هلاکت دی لثمود د پاره د سمودیانو ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا سلاما ولقد جاءت او خامخا په تحقیق سره راغلی رسلنا استازي زمنګا فرشتي زمنګا ابراهيم عليه السلام خواته
بالبشرا پذیر سره قالو نو ویل هغه سلامن سلام دی. قالو فرمایل حضرت ابراهیم سلام دی پتا سو باندې. فما لبسا پس وخی تیر نکو ابراهیم علیه السلام ان جاء دا چې راتلی وکړه بعجل په دسې سخي سره حنیزن چې هغه ورید کړی شوی و. فلما پس هر کله رأى چې ولیدل ابراهیم علیه السلام ایدیهم لاسونه د دې فرشتو لا تصلو چې نه رسېدل الیه دې خوراک ته نکرهم نو ناشنای وګڼل دی و اوجسا او په زړه کې رالله منهم د دینا خیفتا یرا و اوجسا او پټې کړله منهم د دینا خیفتا یرا قالو و اوجسا او محسوس کړه منهم د دینا خیفتا یرا قالو ویل دی لا تخف مېریږه انا یقینا منګه ارسلنا را لېږلی شوي وو الی قوم لوط قوم د لوط علیه السلام ته و امرأته او ښځه د ده قائمة ولاړه وه فضحکت نو ویې خندل فبشرناها نو زیری ورکو موږ هغې ته باسحاق په اسحاق سره ومن وراء اسحاق او اخوا او وروستو د اسحاق نه یعقوب په یعقوب سره. قالت او فرمایل دی یا ویلتا های ارمان دې زما الیدو آیا زه به بچی راوړم و انا عجوز او حال دا دی چې زه بوډی یم و هذا او دا بالی خاون زما دی شیخن بوډا ان هذا یقینا دا لشیء عجیب خامخا یو شی دی ناشنا. قالو ویلی دی فرشتو اتعجبینا آیا ته تعجب کې من امر الله د رحمت من امر الله د حکم د الله تعالی نه رحمت الله رحمتونه د الله تعالی و برکاته برکتونه داغه علیکم پتا سو باندې دی اهل البیت اے د کوروالو اے د خاندان د ابراهیم علیه السلام انه یقینا دا الله تعالی حمید استایل شوی دی مجید بزرګی والا دی. فلما پس هر کله ذهب چې لاړ عن ابراهیم د ابراهیم علیه السلام نه الروع یرا وجاءته اورال دتا البشرا زیره یجادلنا نو بحث شروع کو زمنګ سره فی قوم لوط په باره د قوم د لوط علیه السلام کې ان ابراهیم یقین ابراهیم علیه السلام لحلیم خامخا صبر کوونکې او واهن دردمندو منیب رجوع کوونکې او راګرځېدونکې او حق ته یا ابراهیم اے ابراهیم اعرض مخواړه عن هذا د دې خبرنا انه یقینا شاندا دی قد جاء خامخا راغلی دی امر ربک حکم دربستا و انهم او یقینا دی چې دی آتیهم راتلونکې دی دیو ته عذاب داسې عذاب غیر مردود چې نه دی واپس کړی شوی نه به یې واپس کړی شوی. ولما او هر کله جا چې رال رسولنا استازي زمونږ لوط علیه السلام تاسیعا نو غمجن کړی شو بهم په دی سره وضاقه او تنگ شو بهم په دی سره زرعن په اعتبار د زړه سره زړه تنگ شو. وقال او فرمایل هذا دا یوم داسې ورځ دا عصیب چې سخته ده وجاءه او رالی دته قومه قوم د یهرعون چې راز غلولی شو را په منډه کولی شو الیه دته ومن قبل او مخکې د دینا کانو یعملون چې کول به السیئات ناکار عملونه. قالو فرمایل حضرت لوط یا قوم زما قوم هؤلاء دا زنانا بناتی هؤلاء بناتی دا نونه زما یعنی قوم جنکو طرف ته اشاره ده هؤلاء دا نونه زما چې هغه ستاسو هم نونه دي او ستاسو خاندان جنکی دي هن دی اطهرو ډیرې پاکیزه دي لکم ستاسو د پاره فاتقوا الله پس ویریږئ تاسو د الله تعالی نه ولا تخزونی او ما مرسوا کوي فی ضیفی په باره د ملمنو زما کې الیس منکم آیا نشته دی ستاسو نه رجل یو سړی رشید نو خيار. قالو یلی غی لقد علمتا خامخا په تحقیق سره پوهې ته مالنا چې نشته زمنګ د پاره فی بناتک په نونو ستا کې من حق څه حاجت څه مقصد و انک او یقینا ته لتعلم خامخا پوهې ما پاغه سبانی نورید چې منګه غواړو. قالو فرمایل حضرت لوط علیه السلام لو ان لی کچرتوي آکاش چې وې زما د پاره بكم پتا سبانی قوتن س طاقت او آوی یا ما پناهی حاصله ولی شوی الى رکن شدید یوزه مضبوط تا یوزه محکم تا مراد قبیله ده.
قالو ویل دی فرشتو یا لوتو ای لوتا انا رسول ربک یقینا منګه استازي یعنی را لېږلی شوي د رب ستایو فرشتي یو لن یصلو هیڅ چرې دی نشي رسېدلی الیک تا ته په ضرر سره فاسری پس روان کته باهلک خپل اهل بقطعین په صحیح کې من اللیل د شپې ولا یلتفت او ندی ګوري شاته منکم استاسنا احد هیڅوک الا امراتک مگر خزستا انه یقینا شان د مصیبه رسیدونکې دی ته ما هغه عذاب اصابهم چې وبرسیږي دیتا ان موعدهم یقینا وخت د وعده د دی الصبح سحر دی الیس الصبح آیا نه دی سحر بقریب نزدې فلما پس هر کله جا چراله امرنا حکم د عذاب زمنګا جعلنا نو وګرځول منګا عالیها وګرځول منګا عالیها بر طرف د دې کلی سافلها لاندې طرف د دې وامطرنا او راور ول منګا علیها په دی باندې حجارتن کانی من سجیل د کودنونا منزودن پر لپسې مسومتن چې نخه لګولې شوی و په هغو باندې عند ربک په نزد رب ستا باندې وما هي یعنی نشاندار کړی شوی چې دا د پلان کې د پاره دا د پلان کې د پاره وما هي او نه دی دا کلی من الظالمین د دې ظالمانو نه د مکې والو نه ببعید سلری